बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़य मुस्तासु कोलबा नेमत सुबहान ज़मा वीडियोगानी हमेशा स्तासु लपारा इंफॉर्मेटिव भी नल हम दा वीडियो दहा कसन लपारा दा चाची बकूर की जनावर सातलीवी हुआ मेखी चीले गडे चिरगे पिशो स्पी पालतू जनावर دا غي د پاره دا انفارمیټیو ویډیو دا هغه ته مونږ داخل غواړو چې په چمکنو کې په ماشين چوک کې دا د زناورو هسپتال ډیسپنسری موجود دا او دلته کې د هر قسمه فیسیلیټیز موجود دي نو راځي چې مونږ ملو شو د دې ډیسپنسری ډاکټرانو سره د دې ډیسپنسری باره کې معلومات کو دا غي انفارمیشن والو او تاسو سره شیر کو بل دویم هغه سره مو د زناورو ته چې کوم بیماریانې لګيږي د هغې په هکله به هم خبرې اترې کوو نو ما سره راځئ چې هغې سره موږ ملو شو او د دې باره کې خبرې اترې وکړو. مونږ سره د ټیم کې ناظرین ډاکټر سید ضیاء الحق سے موجود دی هغه سره به مونږ خبرې کوو. سر دا راته وایي چې تاسو ته په دې دا کې ډسپنسري کې څه فیسیلیټیز عوام لپاره موجود دي؟ السلام علیکم. دې ځای کې مونږ سره د چینجو دوایان شته دي، د میخو چې کوم داسې بیمارۍ راځي لکه ساړو شو، د کونو د سپږو دوایانې مونږ سره شته دي. بل داسې ځینې داسې میډیسن وي یا داسې بیمارۍ وي چې هغه موږ سره سهولت نه نو هغه بیا موږ چرګانو چوک ته ریفر کوو. ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې تاسو سره دلته کې د مصنوعي نسل کشي تنظیم موجود دی جی؟ او جی موږ سره د میخو د غواګانو چې کوم مصنوعي نسل کشي انجکشن دي موږ سره موجود دي. بله خبره دا ده چې زه د چمکنو خلکو ته دا زما ریکویسټ دی چې دلته راځئ، دا ستاسو ګورنمنټ سنټر دی، دې ځای کې موږ سره میډیسن دا حکومت د طرفه د غریبو خلکو دپاره چې چا وس دس نه وي دلته دې راځي. موږ سره دوایان هم شته، د چینجو دویانې، د کونو دویانې دي، نور هم داسې د بیمارۍ چې کومې وي په څاروو هم راځي دلته راځي. موږ دې ځای کې ناست یو، صرف یو د اتوار په ورځ چوټي وي، بقایا موږ دې ځای کې د سهار نه 19 ساعته د چوټۍ ټایمه پورې موږ دې ځای کې ناست یو. چاته چې څه مسله وي دلته دې راځي او موږ هم خوشحالېږو چې خلکو سره ښه کېږي او ښېګړه ورسره کېږي. د چا دا دویانو ته که تاسو د سکرین موبایل ور مخامخ کې دا موږ سره هر قسمه دویان شته چې کومې ني نو هغه موږ ریفر کوو، ورته لیکو، بس بهر نه به یې راوړي. سر داسې کومې بیماریانې دي چې هغه جانلیوه دي او زموږ د ناپوهۍ د وجې نه ځناور هغې کې مړه شي نو هغه کاینډلي هغه بیماریانې موږ ته لږ ووایي چې کومې بیماریانې دي هغه او د هغې علاج فوري علاج څه دی؟ یاره ډېرې بیمارۍ داسې دي چې هغه جانلیوه دي که نه، خو ښه خبره دی که نه د ډېرو بیمارو د سر نه د دې شیډول میلاویږي. اکثر له موږ سره مې خو اوس خو دې ځای کې موږ سره هغه شیډول نشته دی چې ځان له یو سړی څاروي ساتي، په کور کې ورسره چیلې وي، ګډې وي، غواګانې وي، میخې وي، نو هر یو کس چې ځان له هغه شیډول راوړي او ځان سره دې په فارم کې ولګوي. که یو کس فارمي چې څومره خپلو څاروو ته که د غواګانو ویکسین وي چې کوم لکه اوس FMD په دې نن سبا وخت کې فوټ اینډ ماوت یو ویکسین وي، موکور ورته وایي، د هغې ویکسین چې څاروو ته کوي مخکې نه تقریبا دا 2 میاشتې 3 میاشتې مخکې دا ویکسین کېږي. په کال کې مختلف ټایمونه دي چې دغه ویکسین کېږي. د چیلو دپاره اوس په موجوده ټایم کې ETV ویکسین وي، د دست چې کوم ویکسین وي که نه انټیروټاکسیم یې ورته وایي، هغه په دې ټایم کې لګي. نو چې څومره څاروو ته احتیاطي پیله نه د ایډوانس کې ویکسینیشن وشي نو ډېر څاروي د بیمارو نه بیا بچي، خدای بچ کوي. او دغه علاج هم دی بقایا چې کله پې راشي دې ځای کې نو موږ سره بیا دې ځای کې چې کوم شي سهولت وي نو هغه موږ دلته ورکوو، که نه موږ سره بیا ورته ریفر کوو د بهر نه. ډېره مهرباني. دا ډاکټر سید ضیاء الحق صاحب چا چې د چمکن سکرین په ترو باندې تاسو ته انفارمیشن درکو چې کوم داسې بیماریانې دي چې هغه زناور دپاره مهلک ثابتې کېدی شي، مړ کېدی شي هغې د وجې نه، نو که چېرې ستاسو ته هم د زناورو متعلق غوا، میخه، سپی، چرګه څه هم ستاسو بیمار یو تاسو پې نه رسېږئ نو تاسو
راتلی شي د ډسپنسری ته دلته کې ډاکټران موجود دي هغه تاسو هیلپ پدې ته دغه کې هغه تاسو تعاون کول شي هغه تاسو تعاون وکړي او چیرې مسله سیریس تاسو به هغه ریفر کړئ ډیره مهرباني ان شاء الله بیا ملاوي د نو پروګرام سره د الله پامان